على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی وجب الاحترام ملګرو، بس خبر به شروع کو جواب دعوا هغه مخکې شی اوس به زه ورته ووایم او انشاءالله د دلیل په بنیاد باندې به خبره شروع کوو. زمونږ دعوا خو دا وه چې ذکر بالجهر دا جایز دی. ذکر بالجهر جایز دی که اجتماعي وي که انفرادي وي. اگر دعوت ملګرو راکو موږ داسې لیکلی وو ہمارے نزدیک مطلق ذکر بالجار جائز ہے. ہمارے نزدیک وہ ذکر بالجار جو ہم مدارس و خانقاہوں میں کرتے ہیں یہ جائز ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو. اور ہم جب ہمارے خانقاہوں میں ذکر کی مجالس جب لگتی ہے تو ہم کسی کو ذکر کے لیے دعوت نہیں دیتے ہیں، چاہے کوئی اتفاقاً آ کر اس مجلس میں بیٹھ جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. اور بعض اوقات میں ذکر بالجہر یہ افضل ہے اور بعض اوقات میں مستحب ہے. اور ہم ذکر بالجہر کے لیے کسی نماز کی تعین نہیں کرتے ہیں، بلکہ چاہے ہم ذکر بالجہر صبح کی نماز کی بات کریں یا چاہے ہم شام کی نماز کی بات کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. اور دوسری بات، ہمارے ذکر بالجہر میں ایک بات ہوئی تھی مفرد اور غیر مفرد کی، کہ ہم اس کے قائل ہیں جو اکابرین نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے دلیل میں وہ پیش کریں گے کہ ہم ذکر بالجہر مانتے ہیں مع شرائط جو کہ یہاں دعوی میں موجود ہے. جی یہ بھائی جان هر چې دغه کس خپل ټرن کې اواز کوو ملګري په خپل خبرو کې چې څه وایي دا که پته نه لګي یا ته علم میدان کې خو بالکل خالي کله چې کوی دا مولوي صاحب برداشت پیدا کړه زما په ټرن کې به خبرې نه کوي هر سلیقه ځان سره بیا ما ته وایه ملا صاحب محترم دلته ما ولیکل چې انفرادي اجتماعي مفرد غیر مفرد دغه شرایط قیودات مې ورسره ولګو او لفظ مې ورته مع شرایط وویل. نو اوس دا غریب عربي نه پوهېږي نو ورپسې څه چل وکړو چې په اجتماعي او انفرادي اجتماعي دا خو دقه دی مع شرایط شو که نه. نو اوس چې ته نه پوهېږي زه څه چل وکړم. بهرحال زمونږ په نظم باندې دقه ذکر جایز دی او په هر ځای کې که بازار وي که جومات وي که کور وي که هر ځای کې ذکر بالجهر دا جایز دی. او په دې باندې به انشاءالله مونږ دلیل لرو. اولنی دلیل مونږ لرو په دې باندې د قرآن مجید نه چې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. دی اولنی تفسیر موږ سره د قرآن تفسیر چې ولا صاحب محترم دی خو متوجه سه تفسیر کبیر دی او تفسیر کبیر کې جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 17 کې د ذکر بالجهر په حوالې سره مولا صاحب محترم تفسیر کبیر والا دی د ذکر بالجهر په حوالې سره لیکي ثم لا بأس بالاجتماع وتحلق بعد الصلاة واما طلب ضالة في المسجد ورفع الصوت بغیر ذکر. مولا صاحب محترم دغه آیت لاندې تفسیر کړی د تفسیر کبیر وای ذکر بالجهر دا صحیح دی سره د حلقې لفظ د حلقې ذکر کو او سره د جماعت ذکر کو او دغه شان موږ سره انشاءالله مزید نور دلایل هم دی. او بیا د جماعت خبره چې جماعت کې تفسیر کبیر والا وایي چې په جماعت کې ذکر بالجهر دا جایز دی. عبارت مې درته پیش کو تفسیر کبیر والا وایي که یو شی درنه وکړي چې جماعت کې په تیزه باندې چغه نشي کولی، ها په یو صورت کې کولی شي کله چې ذکر بالجهر کوي. نو لہذا ذکر بالجهر باندې اولنی نمبر دلیل د قرآن مجید او تفسیر ابن کبیر او دویم زما سره مولا صاحب محترم تفسیر دلیل دی تفسیر مظهری جلد نمبر 3 صفحه نمبر 39 ادعوا ربکم. دغه آیت لاندې مولا صاحب تفسیر کوي چې اعلم ان ذکر مطلقا عبادة سواء كان جهرا اذا لم يخالط الرياء سرا. مولا صاحب محترم ذکر بالجهر دا بالکل صحیح دی جایز دی. مولا صاحب محترم کله چې دی کې ریا نه وي په دې صورت کې ذکر بالجهر دا جایز دی. او بیا لاندې مولا صاحب محترم تفسیری مظهری والا یو حدیث نقل کړي او دا هغه حدیث په خپل بیا مزید وضاحت فرمایي چې فإن هذا الحديث يفيد ذکر بالجهر والخفي كليهما. د ذکر بالجهر او خفي دواړو دپاره دا راغلی دی. دې نه علاوه مولا صاحب محترم ما سره روح المعانی جلد نمبر 16 دلیل نمبر 3 روح المعانی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 162 کی دی لکھی والذي نص عليه الامام النووي في فتاويه ان الجهر بالذكر حيث لا معذور شرعيا مشروع مندوب
إليه بل هو أفضل من الإخفاء. مولا سے محترم دي صراحة لیکل چې ذکر بالجار دا بالکل جائز دی بلکې دا افضل دی. مولا صاحب صاحب روح المعانی لیکلی دی او جلد نمبر 16 کې مولا صاحب محترم دریم دلیل او دا زما سره څلورم نمبر دلیل چې د معارف القرآن چې دا تاسو هم ځان ته دیوبندیان وایي. مولا صاحب تاسو هم ځان ته دیوبندیان وایي موږ هم ځان ته دیوبندیان وایو. انشاءالله ځان سره مولا صاحب کتاب ځان سره واخلئ سبق ولا وکړئ. دا ټیم باندې مولا صاحب محترم لږ صبر ته کښېنه. مولا صاحب محترم ما درته ووایي چې زما ټرن کې به خبره نه کوې چې هر څه غواړې په خپل ټرن کې ما ته وایه. مولا صاحب کولی شي په خپل ټرن کې کوو زما ټرن کې ولې لګیا یا برداشت نه به کې زما ټرن کې دا ټیم باندې حسابې دا ټیم باندې حسابې خپل ټرن کې هر څه وایه. مولا صاحب محترم ته ځان ته دیوبندي وایي په کومه خوله باندې ځان ته دیوبندي وایي چې دا کافرین د دیوبند ته مخالفي. صراحتا مفتی شفیع سے نور الله مرقدو په خپل کتاب کې لیکلی دی چې جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت جهر کا مذاقه نہیں. دی وایي چې ذکر بالجهر کې هیڅ مذاقه نشته. نو ته ولې وایي چې ذکر بالجهر نشته؟ تاسو ته اوس ورته ولګي چې تا دیوبندیان کې ګستاخان یې دا کابرین د علماء دیوبند. دې نه علاوه محترم زما سره معارف القرآن جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 168 دی چې مفتی شفیع نور اللہ مرقدو لیکي جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے. آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے. مولا صاحب محترم دی وایي چې آہستہ او بلند دواړو سره جائز دی. څنګه چې قرآن مجید تلاوت ته په چغه باندې کولی شي دقه شان دی وایي چې ذکر بالجهر په چغه باندې کولی شي. دې نه علاوه دې مزید لیکلی مولا صاحب محترم ما ته متوجه شه مناظر ما ته متوجه شه دیکھو ما ته متوجه شه. دې مخکې لیکي بعض لوگوں کے لیے جار بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات جار بہتر ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب لیکي مولا صاحب ځان نه مونږ نه وایو. او بیا مزید حوالې چې انشاءالله مزید به دلایل مونږ درته ورکوو چې مولا صاحب ما ته توجه کوه. مولا صاحب اے مولا صاحب ته مناظرې له یاره ځان له هلته به تیارې کړې تیارې که نه یې کړې سره راتې میدان مناظرې ما ته متوجه شه یاره بس. اور دا زما سره معارف القرآن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 497 میں اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے. مولا سے محترم دل ذکر بالجار باندې 7 نمبر دلیل اور دین علاوه مولا سے محترم سره احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام. مولا سے ما ته متوجه شه دین علاوه سره احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صراحتا فرمایلی. ما سره مولا سے محترم دا یو کتاب دی مشکات المصابیح جزء اول او صفحہ نمبر 200 کې دی فرما حدیث نقل کړي. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرتم برياض الجنه فارتقوا قالوا وما رياض الجنه قال حلق الذكر. مولا سے محترم دي دغه حدیث دا حدیث نمبر او مزید حاشیه کې حوالجات موجود دي. مولا سے محترم ان شاء الله مولا صاحب ته ماته متوجه شه یار ته مناظرې میدان ته راغلی یار ملګرو سره به هلته تا ځان ته هر څه برابر کړی اوس دلته مونږ ته متوجه شه مولا صاحب. او مولا صاحب محترم دا زما سره حدیث کتاب نمبر 2 لمعات التنقیح. مولا صاحب محترم دي دلته لیکي ثم الجهر بالذکر مشروع بلا شبهتین. وای دا بالکل ذکر بالجهر دا صحیح دی هیڅ شبهه پکې نشته. اوس ته راته ووایي چې دغه حدیث کوم کتابونه چې چا لیکلي دوی خو پوهېږي ته خو پوهېږي چې ته ورته وایي نشته. او دویم دا کابرین علمای دیوبند چې تاسو ځان ته دیوبندیان وایي مونږ هم دیوبندیان یو الحمدلله حق او سچ دیوبندیان مونږ یو او تاسو ځان ته دیوبندیان وایي څه پته لګي. او دغه حدیث کتابونو ما درته حوالجات ورکړو مزید نور هم واوره چې دا زما سره خیر التوضیح او جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181 دی. اس کا مطلب حدیث نقل کے بیان جاتی لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذاکرین حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کی طرف دیکھو کہ میں ان کے نفسوں اور ان کے خواہشات اور شیاطین کو کس طرح ان پر مسلط کیا ہے لیکن یہ صرف میری عبادت میں مشغول ہے. اس الاخری مولا سے محترم د ذکر بالجهر په حوالې سره او د حلقې او د مجالسو دلایل په دغه کتاب کې هم موجود دي چې ما درته ووایي. دې نه علاوه موږ سره فیض الباری جلد نمبر 2 اور پر صفحہ نمبر 291 اور پر 315 کی لکھی فتحسر ان الجار جائزون. مولا صاحب وای مخکې عبارت نقل کړی بیا وای چې ذکر بالجهر دا جائز دی. فیض الباری والا لیکلی دی مولا صاحب محترم. او دین علاوه دی مخکې وای چې لو ثبت ان اکثر عمله صلی الله علیه وسلم کان بالجهر. نبی علیه الصلاۃ والسلام اکثر عمل هغه ذکر بالجهر سره. مولا صاحب محترم دا فیض الباری
او دې نه علاوه موږ سره فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 557 دی وایي والجهر افضل دې دلته لیکلي د ملا صاحب فیض القدیر والا چې والجهر افضل. اوس دا راته وایي چې ته ورته بدعت وایي او دې دلته لیکلي چې ذکر بالجهر دا افضل دی افضل دی افضل دی او ته ورته بدعت وایي. پته نه لګي عجیبه خلک چې د حدیث منکرین چېرته راغلي او ذکر بالجهر ته بدعت وایي. او بیا مولا صاحب محترم دا زما سره فیض القدیر او جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 84 مولا صاحب محترم دی حدیث نقل کوي د نبی علیه الصلاة والسلام اکثروا ذکر الله حتی یقولوا مجنون. د حدیث لاندې به فرمایي نقل کړی دی چې حلق الذکر والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل لا کراهة فيه. ذکر مجلس لګول یا دغه شان حلقې پر حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو نن دا مجلس لګېدلی د ذکر بالجهر په موضوع باندې دغه طرف ته د مقابلین چې دي هغه جمعیت والا جمعیتیان دي دې طرف ته زموږ اشاعتیان دي. دا موضوع چې موږ راغستې ده د دې مبدا دا ده چې دا موضوع چې موږ راغستې ده د دې وجه دا ده چې دوی حکم لګولی د منکر په دعوه کې دوی اوس خپل حکم ونه لګو خپله دعوه مکمل نه ده پیش کړی چې د منکر حکم ګمراه دی. په دې باندې به زه انشاءالله تعالی پیش کوم چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه تر دې وخته پورې د علما احناف د اوسه پورې د علما دیوبند چې کوم عالم موجود دی هغه ته چې کوم دی ګمراه ویلی شوی دی. په دې بنیاد باندې دا ما مناظره راوچته کړله که نه ستاسو نه خو زموږ اصولي اختلاف دی. په هغې اصولي اختلاف کې چې کوم دی بلاشک 120 مسایل دي په هغې باندې ستاسو که ذکر بالجهر نه که ذکر بالسر هم شروع کړئ نو بیا هم چې کوم دی تاسو زموږ دا دوره چې ستاسو ته به ثواب نه ملېږي. بهر کې خو هغه خبره نه ده دا مسله چې ما راغستې ده نو منکر د ګمراه په وجه باندې راغستې ده علما دیوبند ته ګمراهان ویلې شوي دي. د هغې دا پس منظر چې کوم دی هغه رسو د مناظرې و. بله دا خبره د دعوه پیش کړه دعوه د په خپله پیش کړه خو دعوه چې د څنګه لیکل وه په ویډیو کې ویلې شوې ده ټولې دنیا ته معلومه ده هغه شانې د نه ده پیش کړې. اوس یې معاشرت وایي هلته چې کوم دی معاشرت نشته دی ټولې دنیا ته انشاءالله تعالی د هغې پته به چې کوم دی ولګي. اوس دې طرف ته هغه جوابي دعوه ده. جوابي دعوه زما دا ده چې ذکر اجتماعي ذکر بالجهر اجتماعي چې راوالي حلقې پکې هم داخلېږي. ذکر بالجهر اتفاقا وي که قصدن وي د ایام تشریق او دارنګې د تلبیه او تکبیرات تشریق د دې ټولو نه علاوه کوم ځایونو کې چې نس دی د هغې نه علاوه په هر ځای کې په هر مکان کې دا ناجایز دی خلاف الاصل دی بدعت دی. بعضې علما کرام بعضې علما احناف ورته حرام هم ویلي دي. دا زموږ چې کوم دی سره دعوه جوابي دعوه ده په شکل د دعوه کې پیش کولی شو. موږ د دې منکر د دې د قایلو او دا بدعت دا چې څوک کوي نو دغه حکم سره دا چې څوک کوي هغه بدعتي دی. دکاندار سړی یو سړی دکان کې ورته دکاندار وایي دغه شانې چې بدعت کوي هغه ته موږ بدعتي وایي. نو دا خبره شوه دغه سړی چې کوم دی هغه بدعتي دی. بیا دې دا خبره کې ما شرایط پکې راوړی هغه ما وکړه چې ما شرایط په دې کې چې کوم دی موجوده نه دی. دویمه خبره بیا د آیات پیش کړلی لومړنی دلیل پیش کړل دی او په هغې باندې آیات څه پیش کړی دی ویوام دی کم دی او غرب دی کم دی کېږي. دا امام راضي او تفسیر پیش کړل لومړنی آیات پیش کړل آیات دا پیش کړل ایذکر فیها اسمه هغه آیات پیش کړل او آیات چې پیش کړل نو دعوی دار چې موږ اجتماعي ذکر بالجهر ثابتو او په هیئت دا چې کوم د دوی د هیئت دی په مساجدو کې او په خانقاهونو کې دا ثابتو او په آیات کې سری ایذکر فیها اسمه نفس ذکر راغلی دی ټول دی ووري زموږ چا چې کوم دی موږ دا نه وایو چې موږ د ذکر منکر یو موږ ذکر منو موږ د ذکر فضایل منو خو چې دا دوی په کوم په خانقاهونو کې په تیزه باندې په لوډ سپیکرو باندې اوس په لوډ سپیکرو کې د ټول چې کوم دي 95% ټول چې دغه دغه کوي نو دوی دغه کوي په هغې کې زموږ بحث دی په نفس ذکر کې زموږ بحث نه دی. دا خبره شوه د بېره تفسیر راضي خبره پیش کړله نو تفسیر راضي چې کوم دی دا هغې آیات لاندې پیش کړي دي. اوس د دې تفسیر راضي په باره کې دا څه وایي ستاسو مشر څه وایي سرفراز هم صدر صاحب هغه کس چې امام اهل سنت ورته تاسو وایي او هغه کس چې د ده نه تاسو اوړئ نه هغه خبره څه کوي وایي اس تفسیر میں امام راضی نے جہر کی ایک نو یا الفاظ دیگر ادنا جہر کا تذکرہ فرمایا ہے اور خود ہی اس کی تشریح بھی فرما دی ہے. تشریح چې کوم دی هغه په خپله کړله خو تاسې د جهر ټکي راغستې دي او هغه یې په خپله دعوه باندې پیش کړو. او بله دا خبره چې تا دعوه پیش کړې ده نو په هغې باندې تا حواله پیش کړه. مولوي صاحب تاسو ټول عمر نه دعوه نه حواله پېژنده نه دلیل پېژنده نه تایید په خپله دعوه باندې دلیل پیش کړئ. دلیل
چې دلیل څه ته وایي چې په هغې باندې مدعا ثابتېږي ستا مدعا په حوالو باندې نه ثابتېږي تاره مستحب حکم لګولی دی په هغې باندې چې کوم دی ته څه کوي هغه مستحب پیش کوي د هغې به بیا حکم پیش کوي د هغې به دعوا پیش کوي چې هغې مطابق راشي دا نو بیا به ګورو دا لومړنۍ خبره زما آیات چې پیش کړی واذکر ربک تضرعا وخیفا دا زموږ چې کوم دی آیات دی لومړنۍ چې کوم دی زموږ دا آیات دی دا د قرآن کریم آیات دی موږ بالکل احناف یو او د احناف اصول دا دی چې ټول لومړنۍ موږ څه پیش کوو آیات پیش کوو د دې تفسیر دا دی چې الله رب العزت وایي واذکر امر دی الله رب العزت وایي چې ما یادوي نو په څه طریقه سره رابیادوي خو یو دا دي دوه الله رب العزت په خپله ذکر کړي په حوالو نه ذکر کوم لومړنی قرآن په خپله ذکر کړي تضرعا وخیفا ما چې یادوي نو په پټه او مینه یادوي تاسو د دې امر خلاف یې د دې امر خلاف چې ته یو کس یو څیز ثابتوي نو هغه په قرآن سره ثابت دی د قرآن نص راغلی دی دا به زما ټولو لومړنی مطالبه دی چې ته ما د قرآن آیات پیش کړې د ټولو لومړنی مطالبه به دی که دا جواب ونه شو دا به تر اخره پورې یادېږي دا تفسیر چې په زه کوم دا د ځان نه کوم دا ښي په تفسیر مظهري دی جلد نمبر 3 دی دا کوم تفسیر چې تا پیش کو خو د هغې حواله دې نیم کړی صرف جهر ټکي دې ترې راواغېستو اوس راشه اصل حوالې له راشه دې څه وایي قال ابن ابي تفسیر مظهري جلد نمبر 3 صفحه نمبر 123 صفحه او واذكر ربك في نفسك دې لاندې چا قول نقل کوي امام المفسرین ابن عباس رضی الله تعالی عنہ امام المفسرین ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا هغه تفسیر پیش کوي تفسیر داره تفسیر هغه پیش کوي څه پیش کوي ابن عباس رضی الله عنہ بالذکر دا اخفاء چې راولي نو په ذکر څه راولي او تاسو دې خلاف کوئ نو مې دیوبند څه کوي قرآن خلاف روان دي قرآن تاسو ما ته ورمه دیوبند پیش کوي قرآن دا آیات مکمل خلاف روان دي بل دا خبره تا معرف القرآن پیش کو راشه دا معرف القرآن تاسو مشر دی او هغه څه فرمایي د دې آیات لاندې څه فرمایي ندان خفیه سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے تا په خپل دعوا کې ذکر کړلی چې بالجهر افضل دی دلته دا مشر وایي بالسر افضل دی راشد ته ومنو که ستاره مشر ومنو بله دا خبره مشر عبارت مې راته یو ځل ویل دی یو ځل مې ویل بالسر افضل ہے دا ستا مشر ذکر راځي ته وی د دې نه چې کوم دی هغه په خپله لیکلي دي دا ټول ویني دغه لیکلي دي اوس ته معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ ندان حبیہ اس سے معلوم ہوا کہ ندان حبیہ سے معلوم ہوا کہ ذکر کا آہستہ پڑھنا اور آہستہ کرنا افضل ہے دا ستا مشر چې کوم دی وی او تا په دعوا کې ویل چې ذکر بالجهر افضل ہے ما سره دعوا موجود ده ټول سکرین ته پیش کوم دا خبره بل دا ما سره چې کوم دی څه چې تفسیری روح المانی دی دا چې کوم روح المانی پیش کړه تس د جهر ټکي دې راغستلي جهر ټکي خو په هر کتاب کې موجود دي خو راشه اصل حواله والا اصل حواله څه وایي وخفیة سرا الله چې یادوي نو په څه باندې به یادوي پټ به یادوي پټ به را یادوي دغه شانې دې بیا ان الله لا يحب المعتدين نه څه معنی کوي لا يحب المعتدين د لاندې لیکي ان رب الصوت بالدعاء من الاعتداء زیاتې دار چې تاسو په دې زمانه ذکر کوئ دا روح المانی نه پتو په ما مه لګوه ګستاخانې دیوبند ما ته مه وایه ګستاخانې دیوبند روح المانی ته ووایه دا خبره ما سره دا بل چې کوم دی هغه ستاسو د مشر حواله ده او دا مشر دې څه فرمایي وی ایسے مواقع میں خصوصاً جب کے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے ہو ذکر بالجہر حرام اور بدعت ہے رستہ مشار دے سرپرخان صدر سے کس چیز اب دا عقیدہ پیش کی عقیدہ کی قسم تھی راشتہ دے بدعتی ویلے تو اس بدعتی شکنا باو کا تجرو بائی لا تجرو دا خبرہ دا ماسر بنا حوالہ دا تفسیر ابن عباس امام المفسرین اغسط فرمائے تنویر ابن عباس کے دا ماسر آگا دے د دې دلاندې څه ذکر کوي تضرعون او خفیه وخیفه دلاندې لیکي خوفا دلاندې څه لیکي او د دې تضرعون دلاندې څه لیکي مستقینا په ارام سره تاسو خو چغې ووایئ په ارام سره ذکر کوئ د قرآن دی د دې نه منکر مه جوړېږئ تاسو ما ته وایئ ته دا حدیث منکر یې حدیث راشي لومړی قرآن ومنه د هغې نه وروسته بیا حدیثو درجه ده او هغه چې متواتر دي د خپلې درجې نه لومړی قرآن ومنئ قرآن لومړی دا خبره دا بیا راشي څلورم نمبر حواله زموږ سره چې ده هغه تفسیر قرطبی دی او تفسیر قرطبی چې څلورم نمبر کې دی او د دې دلاندې څه ذکر کوي دا تفسیر قرطبی ذکر کو او صرف د جهر الفاظ دي راغستي راشه اصل حواله وینا سوی ان رب الصوت بذکر ممنون صفحه نمبر 205 صفحه 305 دا صفحه جلد نمبر 4 دی دا چې کوم نفسي کو دغه باندې نه کیږي سم حواله پیش کوه حواله دلیل پیش کوه دلیل لومړنی د دلایلو میدان دی ما دلیل وسپور پیش کړی دی ته به هغې نه وروسته تفاسیر راولئ تاسو ما دلیل وسپور پیش کړی دی په هغې باندې زه تفاسیر پیش کوم
چې دا تفسیر چې دی دا ما نه دی کړی یوازې دا زه د ځان نه کوم دا مفسرین چې ابن عباس رضی الله عنه شو دا شان دا نور شو هغه چې هغه ما څه کړو پیش کړو دا ما سره فتوح الغیب دی دا علامه طیبی دا تفسیر دی هغه په دې تفسیر د لاندې څه ذکر کوي دا آیات د لاندې ان الله انه لا يحب المعتدين د لاندې څه ذکر کوي وعن ابن جريج وهو رفع الصوت بالدعاء الصيام بدعة مكروه بدعة دا واحد فتوح الغیب علماء احناف گستاخان تاسو یې کوم غيو دې سمې او تاسو سوي علماء احناف گستاخان دي ویلي ما خو ته بنازيبه الفاظ نه خو تاون به ویلي په ویډیو کې موجود دي بل دا خبره به دې چې کوم دې ما سره تفسیر مولا علي قاری دی هغه مولا علي قاری چې حنفي په دمانه حنفیت بعض علماء ته امام ابو حنیفه ثانی ویلي دي او هغه په څه فرمایي امام دا د تفسیر مولا علي قاری انوار البيان دا غسوي سوره اعراف آیات نمبر 205 درنه